بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګلزار د خپل نوی لیکچر سره حاضر دی. مونږه د باقی مانده سبق وایو کوم چې ټیکینګ ا ټور د دې په پیج نمبر 102 د خپل کتاب ته ګورئ. There is a small hill in تخبای. There is a small hill in تخبای. په تخبای کې واړه سدي واړه غرونه دي یا یو وړوکی غر دی. نو هل مانځ ته لیکلی هم دی چې هل وړوکی غر ته وایي، ماونټین چې کوم دی دا غټو غرونو ته وایي. Its altitude is about 1000 feet from the ground level. د ځمکې د سطحې نه د دې اونچایي څومره ده؟ 1000 فیټ ته. خلک چې وایي د 1000 فوټ په بلندۍ باندې، نو دې اونچایي څومره دی غر؟ 1000 feet. From the ground level, the ground the level na. On its sides of the side tarapunu ta there are relics of the Buddhist period. The Budmat the Dawar asarat pakidi, kandarat pakidi, nakhi nikhani pakidi. We wanted to see these old ruins. Munga ghtala che munga da pakhwani kandarat. We climbed up the hill and visited the monastery and their empty cells. Munga غر سر ته وختو او سمکل الته مونږ د خانقاګانې مونستري ولیدل او خالی سیلونه کوټرۍ یا خانې مونږ دا وکتي. These ruins are more than 3000 years old. وس دا کندرات چې کم دي دا څومره پخواني دي؟ دسی ویل کېږي چې دا 3000 سال پخواني دي. The monks lived in the monastery. راهبان د هغوی د پنډتان مولیان چې کوم دي نو هغوی به پس کې په دې مونسټري کې په دې کوټرو کې په دې خانو کې په دې کې به دا اوسېدل. Their duty was to spread the teachings of Gautama Buddha. د دوی کار سو د دوی کار دا و چې دا د ګوتم بودھ چې کومه د بودھ مت هغه کم مذهبو دا هغوی د تعلیماتو خورولو. The monks preach to the people to lead a simple and peaceful life. د دوی کار داو چې دوی تبلیغ وکړي د څه چې ساده ژوند تېروي او د امن نه ډک پیسفل او امن پسند ژوند تېروي. They advised everyone to avoid greed. او دوی به هر چاته دا خبره کوله چې تاسو وکړئ لالچ ګریډ چې کوم دی دا ترک کوي، دا پرېږدوئ، دا لرې کوي. ځکه چې they preach them that greed is the root cause of all evils. لالچ چې کوم دی نو دا د هرې ګناه سرچشمه ده. ځکه چې که تاسو سوچ وکړئ لالچ که یو سړی په ورورولۍ کې په ځمکه کې لالچ کوي نو دا هم څه شی دی مسله ده. لانجې راځي د ورونو سره، جاخې راځي د ترونو سره، ټیک ده. یا که دا په پیسو کې لالچ کوي نو بیا به څه کوي؟ غلا به کوي، انلیګل طریقې باندې به پیسې ګټي، ټیک ده که نه. دغه شانې که دا په نور څومره د ژوند فیکټرز دي سیکټرز دي دا په دې کې لالچ کوي نو دته به څه کېږي؟ دته به نقصان کېږي. نو ځکه وایي چې را they preach them that greed is the root cause of all evils. د ټولو ګناهونو د ټولو خرابیانو سرچشمه چې کوم ده نو دا څه دا لالچ دی. We sat in their empty cells for a long time. موږ د ډېر وخت دپاره په دغې خالي سیلز د خالي خانې چې وي دا کوټلۍ چې کومه وي په دې کې موږ کېناستو. We felt peace and serenity there. موږ دغلته څه وکړل؟ موږ امن او اطمینان چې کوم دی نو محسوس کو. دا خو بس یو کتابي خبر دا هغوی لیکلی، نور چې کوم دی نو امن او اطمینان چې کوم دی دا د الله په دین کې دی، په قرآن کې دی، په احادیثو کې دی، ٹھیک ده که نه. لیټر آن بعد میں رستو we came down the hill and took tea in a hotel. مونږه د غر نه ښکته راکوشو په یو هوټل کې چای وڅښو. The hill and then we booked seat in a coaster bus and came back to Peshawar. بیا موږ څه وکړل؟ بیا موږ په یو کوسټر کې سیټونه بوک کړل او واپس رالو پېښور ته. This tour refreshed us and added much to our knowledge of geography and history. اوس هغه مقصدي خبره پکې راله چې را موږ د دې ټور په وجه باندې ریفریش هم شو او موږ پکې څه وکړل؟ موږ پکې د جیوګرافي د جغرافي او د هسټري علم پکې موږ هم حاصل کوو. مطلب دا دی چې د دې سبقونو
دا مطلب یې چې موږ به دې کې خو انګلیش هم زده کړو انګلیش څنګه ویلی کېږي موږ به یو سنټنس لیکو څنګه خو د دې سره سره مطلب دا دی په دې کې نالج هم وي چرا موږ ته تخبای زیو هو تخبای په کم ځای کې دا 15 کیلومتر د مردان نه شمال طرف ته دا تقریبا 50 منټ سفر دی د مردان نه د پېښور نه د یو غنټه د 40 منټ سفر دی ټیک دا دغلته سسري نو دغلته پخوانی کندرات دي څومره پخوانی دي 3000 سال پرانی دي څوک پکې اوسېدل نامنګس چې کوم دي دا پکې اوسېدل او د دوی کار سو کوم مذهب پریچینګ کو دوی د بودھ مت د مذهب پریچینګ کو تبلیغ کو سیویلا دا ویل چیرې تاسو پیسفل ژوند تیروي او سمپل ژوند تیروي بل پکې دا خبره کوله چې تاسو لالچ مکوئ لالچ ګریډ چې کوم دی دا ډېر خطرناک څیز دی او دا د هرې ګناه د هرې خرابۍ دا څه شی دی دا سرچشمه ده شروع کېږي د دې نه ټیک ده که نه نو دا په ننني سبق کې موږ ته دا تعلیمات راغلی بیرته بیا وګورو دیر د سمال هیلن تخبای په تخبای کې واړه غرونه دي اټس الټیټیوډ is about 1000 feet from the ground level. The ground level na da تقریبا په 1000 feet په بلندۍ باندې دي. On its sides او د دې سایډونو ته there are relics of the Buddhist period. دغلته کې د بودھ مت د دور اثرات موجود دي. We wanted to see these old ruins. نو موږ غوښتل چې دا پخواني دا زاړه کندرات موږ دا وګورو. دا وینو we climbed up the hill and visited the monastery and their empty cells. موږ هلته وختو سمکړل دا خانقاهې او دا خالي سیلونه چې کوم دي دا خالي کوټرې دا خانې دا موږ وکتې. These ruins are more than 3000 years old. نو موږ دا معلومه شوه یا هلته لیکلي وي هم د چا نه معلومات وکړل یا په تاریخ کې دي چېرې دا 3000 سال پخواني کندرات دي. The monks lived in the monastery. دا منځ چې کوم دي راهبان دا پنډتان به په دې مونسټري کې په دې کوټیانو کې په دې خانو کې به اوسېدل او ډیوټي څه دیر ډیوټي واز ټو سپریډ د ټیچنګس اف گوتم بدھ مطلب دا دی چې دا به د بودھ مت د دې تعلیماتو څه کوي تبلیغ کوي. د منکس پریچ ټو د پیپل ټو لیډ ا سمپل اینڈ پیسفل لایف. دوی به خلکو ته ویله چې تاسو څه کوئ تاسو سمپل ساده او د امن ژوند تیروئ. ټیک ده they avoid everyone to avoid they advised everyone to avoid greed. او دوی به هر چاته هم دا خبره کوله دا تبلیغ به کوو چې تاسو لالچ پرېږدوئ. they preach them that greed is the root cause of all evils. او دا به هم ویله چېرې لالچ چې کوم دی نو دا د ټولو خرابیانو د ټولو ګناهونو دا څه دا بنیاد دی. we sat in their empty cells for a long time. د ډېر وخت لپاره د ډېر ټایم دپاره مونږ د هغوی په هغه empty cells کې کېناستو. we felt peace and serenity. felt مطلب دا دی سیکنډ فارم اف د تاسو په تیر لیکچر کې ویلو چې کله یو غنټه مخکې که 10 منټې یو ورځ مخکې چې کومه واقعیا مونږ بیانو کمی خبرې کوو نو هغه په څه کوو په پاسټ انډیپینډنټ کې به کوو. پاسټ انډیپینډنټ دا دی چې هم د سبجیکټ نه پس ډایرکټ مونږ یوز کوو سیکنډ فارم اف د ورب د ورب دویم حالت استعمالو. نو چې مونږ دلته کېناستو مونږ څه وکړل سکون او اطمینان محسوس کو. لیټر آن بعد میں وی کیم ډاون ټو د هل اینڈ ټوک ټی ان ا هوټل. مونږ ښکته رالو په یو هوټل کې چای وڅکو او څه وکړل دین وی بک سیټ ان ا کوسټر بس. په یو کوسټر بس کې مونږ سیټونه بک کړل اینڈ کیم بیک ټو پېښور او پېښور ته واپس رالو. دس ټور ریفریش اس دی ټور د چکر مونږ له ریفریشمنټ هم راکړو تازګي هم راکړل او بل خبره پکې څه اینڈ ایډډ مچ ټو اور نالج. زمونږ په علم کې اضافه هم وکړله. څه وکړله اضافه آپ جیوګرافي اینڈ هسټري په جغرافیایي لحاظ سره او د تاریخ په لحاظ سره زمونږ په علم کې د دې سبق نه د دې ټور نه اضافه راغله. ټیک شو یو څو ورډ چې کوم دي کوم پکې ډیفیکلټ ورډ دي هغه مال دې لیکل دي تاسو مخکې وي چې هل وړوکی پهاړ ماونټین غټ پهاړ بڑا پهاړ الټیټیوډ چې کوم دی نو دا اونچایي ته وي. ریلیکس آثار اثرات چې کوم وي بودھسټ پیریډ د بودھ مت دور کې او مونسټري دا موږ خانقاه ته وایو. زموږ چې کوم دی نو ماسک دی مسجد دی جومات دی او د هندوانو هغه ته څه وایي مونسټري ورته وایي. سیلز هغه کوټلي یا خانې کوم چې واړه ځایونه دغه شانې منکس راهب ته وایي.
موږ ته مولوي صاحب وایو هغوی ته راهب وایي یا ورته پنډت وایي دغه شان سپرټ چې کوم دی دا پیلانه خورول ټیچینګ لکه زه دا کوم زه لګیا یم زه ټیچینګ کوم خو چې ایس ورسره کله ورسره شو ټیچینګز نو د دې نه بیا جوړ شو تعلیمات لکه څنګه تاسو ته مخکې ما ویلو چې ګډ سامان ته وایي سوري ګډ اچھا ته وایي خو چې کله ورسره ایس ورسره شو ګډز د دې نه سامان جوړ شو وډ لرګي ته وایي خو چې ایس ورسره شو وډز د دې نه څه جوړ شو ځنګل ته جوړ شو دغه شان ایوایډ ترک کرنا چھوڑنا پرېښودل ګریډ لالچ ایولز خرابي ګناه دغه شان جیوګرافي موږ ته جغرافیه وایو हिस्ट्री موږ ته تاریخ وایو ان شاء الله سب کې مشکل نه کې سو فیډبیک وکي کمنټس کی نیکسٹ لیکچر تک اللہ حافظ